बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, लार दहाए कसानु چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې بدل من الاول. حضرت امام بیضاوی رحمه الله به یو څلور مباحث ذکر کوي. اول صراط الذین انعمت علیهم د دې آیت ربط مخکې آیت سره، دویم د الذین انعمت علیهم سوق دي د دې مصداق به بیان کی، بیان د مصداق د منعم علیهم. دریم په دې آیت کریمه کې به یو دویم قرتم ذکر کی چې بل قرتم شته. سلورم د انعام معناګان او د انعام قسمونه به ذکر کی. اول بحث د صراط الذین انعمت علیهم ربط. ما تلګو ګورئ د صراط الذین انعمت علیهم ربط د مخکې اهدنا الصراط المستقیم سره په درې طریقو دی. کتاب کې چې کوم ربط بیان شوی ای لره کوزیږم تاسې لږ متوجه شئ. اول ربط دا دی، مخکې آیت کې بیان د کتاب الله وشو، مونږ کلک کې په نیغه لاره چې هغه قرآن دی. اوس دی آیت کریمه کې بیان د رجال الله کوي، هغه چا لاره مونږ ته وښایي چې قرآن خلکو له ښیي، دې ته رجال الله وایي. شاه ولی الله رحمه الله حجت الله البالغه کې وایي الله تعالی دو سلسلې را لیږلي دي، یوه سلسله د کتاب الله ده، دویمه سلسله د رجال الله. خدای کتاب قرآن راولېږه، خو چاله راولېږه؟ نبی علیہ السلام. که داسې کړي وی لیکلی وی او کعبه کې یو ځان کړی وی او نبی علیہ السلام ته ویلي وی چې خلکو ته ووایي چې دا د خدای کتاب، لکه موسی علیہ السلام له چې ورکه لیکلی ورکه وای دا ویسه بني اسرائیل، داسې ونه کړه. لږ لږ یې ورکه، صحابو به تپوس کوو، نبی علیہ السلام به ورته ښوده. دې خبرې ته پکې اشاره شوه چې خلک په معاشرتي ژوند کې لکه څنګه چې کتاب الله ته محتاج دي، همدارنګې دې کې دام ضروري ده چې تشبث بازیال رجال الله، دا خدای د بندګانو د خدای د برګزیده بندګانو لمن به هم نیسي. کتاب الله به هم وایي او د خدای د رجال چې کم دي د کتاب الله ماهرین دا وایي لمن به نیسي. خپله به د ځان نه تفسیرونه نه کوي، ځان نه به دین نه زده کوي، دین به د چا نه زده کوي. دې وجې نه نبی علیہ السلام 1,14,000 یا 1,40,000 صحابو ته دین وښود. د صحابو نه چا دا قرآن زده که؟ تابعینو، هغه 4 لکه تابعینو چې صحابو نه دین زده که، د هغې نه دقه شان تبع تابعین. دا سلسله تر اوسه پورې جاري ده او تر قیامته پورې پي. تاسې پې پوه شئ. دوه څیزونه ضروري دي، کتاب الله، رجال الله. نو مخکې بیان د چا وشو؟ کتاب الله. صراط مستقیم کتاب الله دی که نه؟ تاسې پې پوه شئ. او اوس چې کوم دی بیان د رجال الله کوي، صراط الذین منعم علیهم لارې له مونږه برابر کې چې دا رجال الله دي چې څه دې زده کړو. دین چې ختمیږي او کتاب الله ختمیږي، کتاب الله به څنګه ختمیږي چې رجال الله ختم شي؟ پوه شئ پې کتاب الله په مقصد به څوک نه پوهېږي نو عمل به پې د کم ځای نه وکړي، رجال الله به ختم شي. د رجال الله ختمېدل دا د کتاب الله ختمېدل، د رجال الله کمزوري کېدل دا د کتاب الله د نشر او اشاعت کمزوري کېدل. حدیث کې چې دي
علم به خدای اوچت کی علم داسې نه اوچت کېږي چې د خلکو د سینو نه به خدای واخلي. مشکات شریف کی کتاب العلم کې به دا حدیث راشي. صحیح شو. علما به وفات شي خدای به واخلي. صحیح ده. نو د علم قبض کېدل دا معنا چې علما به قبض شي، ختم بشي. ناهله خلک به راشي، هغه به ځانونه عالمان وګڼي، خلک به ترې تپوسونه کوي او دوی به جوابونه ورکوي او پوهېږي به نه. فضلوا واضلوا، خپله به هم بېلاري، نور خلک به هم بېلاري کوي. د کتاب الله د سلسلې سره د رجال الله سلسله ډېره ضروري ده. یو ربط. بیم ربط دا دی، مخکې بیان د طریقو شو، اهدنا الصراط المستقیم، نیغه لاره باندې مونږ کلک کې، نیغه لاره طریق دی که نه. اوس دې آیت کریمه کې بیان د رفیق کوي. بیان د چا کوي؟ د طریق سره رفیق ضروری دی که نه؟ ته اوږد مزل کې اوږد سفر دی په لاره باندې، نو ملګری ضروري دی که نه؟ مفید طالبین کې تاسو ویلي دي اطلب رفیق قبل الطریق، ملګری د لارې نه مخکې ځان له طلب. تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه شي. نو مخکې بیان د چا و؟ طریق چې صراط مستقیم. اوس بیان د چا دی؟ رفیق دی. خدای ښه لاره خو درنه غواړم، خو دې ښې لارې ته ښه ملګري م راکړي چې هغه منعم علیهم دي، د ښو ملګرو سره مې یو ځای کړي. هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه. دریم ربط بدل من الاولی، دا دریم ربط د ذکر کړی، بدل دی د اول نه. بدل الکل، بدل دی د اول نه، خو بدل بعض نه دی، بدل اشتمال نه دی، بدل غلط نه دی. کم بدل دی؟ بدل کل دی. بدل کل څه ته وایي؟ چې مدلول د دې بعینه مدلول د مبدل منه وي. هلکه تاسو پوه شئ مدلول د دې بعینه څه وي؟ منږ د صراط مستقیم باندې منږ کلک کا. صراط مستقیم څه دی؟ د منعم علیهم لاره. د صراط مستقیم ده که؟ هلکه پې پوه شئ. تاسو ویلی دي چې بدل په حکم د تقریر د عامل کی ویلیم دي که نه؟ وهو فی حکم تقریر العامل، دا بدل کل په حکم د تقریر د عامل کې، لکه عامل چې مقرر شي. من حیث د دې حیثیت نه انه المقصود بالنسبت، چې دا مقصود بالنسبت دی. یا دا بدل مقصود بالنسبت دی که نه؟ مبدل منه غوځې توطیه یي که نه؟ تمهیدي تاسو کتابونو کې ویلي دي که نه؟ مبدل منه څه وي؟ توطیه، تمهیدي. مقصود بالنسبت څوک دي؟ بدلی. نو دا عامل چې د مبدل منه سره ذکر شوی، دا به د بدل سره هم ذکر کی، مراد دی ور سره. دا بدل په حکم د تقریر د عامل کې شه، په حکم د چا کې شو؟ لکه الته اهدنا الصراط المستقیم، عامل اهدنا وکنه مونږ کلک کې پنه غلار صراط الذین انعمت علیهم، مونږ کلک کې بلاره د منعم علیهم باندې. اهدنا دلته مطلوب دی. نو ګورئ دغه پکې تاکید پکې راغی، و پایده تو پایده توکید دی. پایده څه ده؟ توکید، تاکید دی. تاکید دا دی چې عامل دو ځله ذکر شي. یو شی چې دو ځله ذکر شي دا تاکید شي که؟ هلکه سر هم خلاص شي که خلاص نشي؟ والتنسیز بل صراحت دی علا په دې خبره ان طریق المسلمین چې د مسلمانانو لاره چې منعم علیهم دی هو المشهود علیه بالاستقامت، دا هغه ده چې په دې ګواهي شوې ده د استقامت علی اکد وجه وبلغي، په مضبوطه وجه او په بلیغه وجه. اهدنا الصراط المستقیم کې مقصود بالنسبت خو صراط الذین انعمت علیهم دی که نه؟ ځکه دا بدل دی که. مونږ تک نیغه لاره وښایي، لاره د منعم علیهم د مسلمانانو لاره.
نو د مسلمان دسې شو گویا کې اهدنا صراط الذین انعمت علیهم مونږ ته د مسلمانانو لاره وښایي. نو بدل خو مبدل منه خو په حکم د توجیه او تمهید دی کنه. نو مخکې نه دی گواهی ورکړه مخکې نه چې دا د منعم علیهم لاره څه ده دا صراط مستقیم ده. پوه شئ پې دا څه ده ولکه پې پوه نه شي مخکې خو دې مونږ کلک کې په چا باندې په صراط مستقیم باندې کلک کې ټیک شو. صراط الذین چې هغه د منعم علیهم لاره ده. نو مخکې خو صراط مستقیم به د چا لاره دا پته نه لګېده کنه و دې ویلې د منعم علیهم لاره. نو د منعم علیهم لاره څنګه لاره ده مخکې دې ذکر کړي دي چې دا مستقیمه ده کنه. مستقیم توب د منعم علیهم د لارې نه په تاکید سره علی اکد وجهن و ابلغه سره معلوم شي. علی اکد وجهن ځکه چې عامل ور سره مکرر شي، ابلغ سره ځکه چې اهدنا صراط المستقیم کې ابهام ومنګه تک او خای مضبوطه لاره مستقیمه لاره باندې مونږه کلک مستقیمه به کم ای مونږ نه ده معلومه. صراط الذین انعمت علیهم دا وضاحت چې دا د څه لکه دغه بیان او تفسیر شي لکه په پوه نه شي. لانه ځکه دا صراط الذین انعمت علیهم جعل وګرځولی شو کالتفسیر والبیان لکه تفسیر او بیان چې د صراط مستقیم دی. لا مثال دی مثال مونږه کلک کې په نیغه لاره دا نیغه لار به څنګه لکه مثال صراط الذین انعمت علیهم لکه د منعم علیهم لاره دا نیغه ده کنه. نو دا د هغې تفسیر هم شو د هغې بیان هم شو د هغې تمثیل هم شو. فکأنه من البین الذی لا خفا فیه گویا کې دا داسې ښکاره خبره ده چې پټوالی پکې نشته چې ان الطریق المستقیم نیغه لاره ما هغه د یکونو طریق المؤمنین چې هغه وي لاره د مؤمنانو. نیغه لاره کومه ده چې کومه د مؤمنانو لاره دا معلومه شو. هلکه دې نه یوه خبره معلومه شوه هغه دا چې مصداق د صراط مستقیم څه دی طریق المسلمین طریقه د مسلمانانو ده. و دویم بحث دی مصداق د صراط الذین وقیل دا واوې ځکه ذکر کا چې مخکې نه خو معلومه شوه چې یو احتمال دا چې د صراط مستقیم نه د چا لاره مراد ده د مؤمنانو او دویم وقیل چاویلی دی الذین انعمت علیهم د منعم علیهم لاره مراد ده دا د انبیاء لاره مراد ده. قیل چاویلی دی الذین انعمت علیهم الانبیاء هغه کسان چې تا په انعام کړی دی هغه څوک دي انبیاء. ولې ځکه شی چې مطلق ذکر چې منصرف کېږي چاته فرد کامل ته او منعم علیهم کې فرد کامل پیغمبران دي. وقیل چاویلی دی اصحاب موسی و عیسی علیہ السلام مراد دی قبل التحریف والنسخ مخکې د تحریف او د نسخ. د موسی علیہ السلام صحابه مراد دي د تحریف نه مخکې اخو نیکانو کنه تحریف وکړه بیا غلط شو او د عیسی علیہ السلام مرګري مراد دي د نسخ نه مخکې. هلکه پې پوه نه شئ د دوی د نسخ نه مخکې چې کوم دی دوی د دین د منسوخېدو نه مخکې دغه مراد دي. دا په قیل سره ذکر کوي اشاره ذوب ته وکړه. وجه د ذوب دا ده القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن بعضې د بعضې حصې تفسیر کوي. قرآن تفسیر کړی منعم علیهم یوه ډله نه ده څلور ډلې ښودلې دي. سورة النساء 9 آیت اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. هلکه پې پوه نه شي نبیین پیغمبران زمون پیغمبر صدیقین راس د صدیقین څوک ابو بکر شهدا څوک عمر عثمان علی والصالحین د عام صحابه کرام. صالحین نه څوک مراد منعم علیهم څوک دي نبی علیہ السلام او صحابه. نو منګه په مانځه کې وای منګه کلک کې پنه غلاره صراط الذین انعمت علیهم د نبی علیہ السلام او د صحابه په لاره. اهل سنت والجماعت څه ته وای ما انا علیه و اصحابی په هغه لاره باندې نبی علیہ السلام چې ز په کوم رواني مزما صحابه په کوم روان. نو موږ اهل سنت والجماعت یو
او دا خدای ته وایي چې اهدنا الصراط المستقیم. خدای په دې نه غلاره د اهل سنت والجماعت په لاره مونږه کلک کې په دې مستقیم. دا کومه یوه ده؟ صراط الذین انعمت علیهم. دا د پیغمبرانو د صحابه لاره ده. هلکه تاسو پې پوه شئ. سنت د نبی علیه السلام طریقه او جماعت نه مراد د صحابه او جماعت. هلکه اوس پې پوه شئ. وقرئ صراط من انعمت علیهم. دریم بحث لوستل شوی د صراط من انعمت علیهم. به یو قرت داسې راغلی د الذین په ځای باندې من موصوله راغلی دی. صراط الذین انعمت علیهم په ځای څه راغلی؟ من انعمت. بس دا بل قرت. څلورم بحث انعام څه ته وایي؟ نعمت. انعام ایصال النعمت، بل ته نعمت رسول. نعمت څه ته وایي؟ وهي دا نعمت په الاصل په اصل کې الحالت التي هغه حالت ته وایي یستلذها الانسان چې انسان خوږ ګڼي. انسان خوږ ګڼي، خوند ترې اخلي، دې ته نعمت وایي. لکه موږ تاسو دلته ناست یو، دا یو نعمت دی. د دې نه خوند اخلی تاسو که نه؟ تاسو ته دلته ناسته مزه درکوي که نه درکوي؟ هسې په ایماندارۍ وایئ چې سړی د جومات نه بار وځي او د مدرسې نه بار وځي او مدرسې ته راننوځي یا جومات ته راننوځي، کوم ځای ښیي؟ روح کوم ځای کې خوشحاله؟ تاسو په خدای یقین وکړئ چې زه خو داسې خوشحاله شم چې د ګیټ راننوځم لکه جنت ته چې راننوځم. او زه وایم خدایه که جنت کې هم دغه عمره نعمت وي لکه مدرسې له سړی راننوځي د طلباو سره چې خوشحاله وي، دغه عمره نعمت چې دا ډېر دی. دا خو بیا جنت کې زمونږ مزې دي که دومره نعمت دي؟ جنت کې خو دې نه زیات دي. داسې دي خو کم نه کم که دومره هم بیا زمونږ مزې دي. تاسې په خبره پوه شئ. یقین په خدای وکړه چې داسې. نو نعمت څه ته وایي؟ الحالت التي هغه حالت ته وایي یستلذها الانسان چې انسان خوږ ګڼي. دی کیفیت ته نعمت وایي. فاطلقت لما، بیا اطلاق وشو لما په هغه څه یستلذه چې دی خوږ ګڼي. ما ته وګورئ، سړی خوږ شی وخوري، ګوړه وخوري مثلا، او د ګوړې د خوږې ګوړې سره د دلته وروسته یو خوشحالي میلاو شي. دغه کیفیت ته نعمت. بیا د دغه نعمت اطلاق په دې ګوړه وشو لکه ګوړه وایي لوی نعمت. نعمت خو حالت ته وایي چې د ګوړې د خوړلو نه وروسته سړي ته میلاو شي. هلکه خوږ خوندور ستا څه خوښ دي؟ شات ته ده خوښ دي. لکه د ده څه خوښ دي؟ شات. ستا څه خوښ دی؟ لکه د ده پی خوښې دي چې دی پی وڅکي. ما ته وګورئ چې دی پی وڅکي نو ده ته یو کیفیت پیدا شي، یو سرور میلاو شي. تاسو چې یو مطلوب او خوښ شی وخورئ، سرور سړي ته میلاویږي که نه میلاویږي؟ نو دغه سرور ته کې نعمت وایي. دې څه ته؟ دې سرور ته نعمت وایي. اوس خو دې سرور ته څوک نعمت نه وایي که نه؟ اوس یې اطلاق په څه کېږي؟ هلکه وایي دا پی نعمت دی، هلکه دا شهد نعمت دی، دا غوښه نعمت دی. هلکه پې پوه شئ؟ دې سیسته اوس دا کبان نعمت دی. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شي؟ دا څیزونه نعمت دي. اوس د نعمت اطلاق په څه کېږي؟ هغه څه کېږي چې انسان یې خوږ ګڼي، په هغه شي، په کیفیت نه. او من النعمت، دا نعمت ماخوذ دی من النعمت، د نعمت نه بفتح النون. وهي اللین، دا نرمۍ ته وایي. څه ته وایي؟ نرم حالت د سړي خوښي، خوشحاله یي پکې په نرم حالت. خدای نعمتونه څومره دي؟ وین کا
ونعم الله وان كانت لا تحصى د خدای نعمتونه اگر چې پشمیره کې نه راځي کما قال لکه خدای ویلی دي وان تعودوا نعمت الله لا تحصوها کتا څه د خدای نعمتونه شمارې نو پشمیر کې به رانه والي وتنحصر د خدای نعمتونه منحصر دي په جنسین په دوه جنسو کې دي دنیوي او اخروی یو دنیوي نعمتونه دي یو اخروی نعمتونه دي والاول قسمان دنیوي نعمت دوه قسمه ده موهبي او کسبي موهبي هغه چې خدای ته بغیر د کسب کولو نه درکړي تکلیف دې بنم دې خدای هم دې درکړي او دیم کسبی دي کسبی هغه تا کوشش کړي حاصل کړي والموهبي قسمان موهبي خو دوه قسمه دي روحاني او جسماني روحاني څه شو کنفخ الروح پی لکه خدای په دکې روح اچولې خدای تا کې روح اچولې ده دا موهبي دي و اشراقه بالعقل ده روحانه کړي ده عقل عقل خدای در کړي وما يدب واغه چې د دې پسې دي د عقل پسې من القوا قوتونه کل فهم لك پوها والفکر سوچ والنطق خبري دا وس روحاني نعمت او جسماني كتخليق البدن لك بدن در تخ جوړ کړي دي والقوه الحاله په قوتونه پکې چوري والهيئات هغه شکلونه چې عارض دي له هغه تمنه صحت صحت وکمال الاعضاء اندامونه دي برابر دي دا ټول ځای جسماني نعمتونه دي کړه خدا موهبي دي موهبي تا کوشش نه کړي چې ځان لاس دې د برابر کو یا د خپې بر یا د سترګې دا خدای درک والکسبی چې کم ده په دوه قسمه ده کسبی چې ده تزکیه النفس ځان صفا کول ان الرذائل د رذائلنا وتحلیتها بالاخلاق او د دې خسته کول دي په اخلاقو دا خو سړي بلاس کې دي ښه اخلاق سره پیدا کی والملکات الفاضله او هغه ملکی یعنی هغه فطری قوتونه الفاضله چې عمده دي وتزیین البدن او د بدن خسته کول بالهیئات المتبوعه په هغه هیئتونو المتبوعه چې د په بدن کې خدای پیدا کړي والحلل مستحسنه او صفات نیک نیک سره ځان کې پیدا کی دا بیا کسبی دي وحصول الجاه والمال غټه مرتبه ځان له حاصله کې او مال ولټي نو دا په کسب کیږي کا وثانی اخروی نعمتنا ان یغفر ما فرط منه چې د توبه خلې شي هغه ګناهونه چې کم کمه ده دنه شوی کم تقصیرات ده دنه شوی هغه توبه ويرزان هو خدای د دنه راضي شي ويبوه في اعلى عليين او د تزور کی په اوچت علیین کی سره د ملائکو مقربیننا ابد العابدین همیشه د همیشه ونه دا وس اخروی نعمت والمراد هو القسم الاخير دلته مراد قسم اخیر دی لار د هغه کسانو چې تا په انعام کړی دی نه کوم انعام مراد دی اخروی مراد دی وما يكون وصلة الى او هغه دنیوي مراد دی چې هغه ذریعہ وی حاصلې دلو د اخروی ته من القسم الاخر د رستي قسم بينما عدا ذلك ما سوا د دین دنیوي نعمتونه چې جسمانی کم دي یشترک فيه المؤمن والکافر دي مؤمن او کافر برابر او کافر لم خدای ورکړي بیا به مونږ دا وای چې لار دا کسان راته او خچته په دنیا نعمت کړي د کافرانو لار راته انعامات